أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة المؤمنون مكية وهي 118 آيات و6 ركوعات. سورة مؤمنون دا مکی سورت تی او پدې کې 118 آیاتونه دي او شپږ رکوګانې دي پکې. نزلت بعد الانبیاء او دا نازل شوی دي د سوره انبیاء نه وروسته. نزول سلور او یایم دی یعنی 74 نمبر سورت دا نازل شوی دی نزولی اعتبار سره. فضائل او د فضائلو کې د دې راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم دی فرمایل چې کله نبی علیه السلام باندې به وحی نازلېدله نو موږ سره کله خواته ناسو نو د غبین د بچو په شان دی आवाज دا محسوسېدو ویو پیرا موږ د کشان دی ناسو او دا आवाज موږ چې کوم دی وورید نو ویزو ودرېدم. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ودرېدم مې چې تازه وحی نازلېږي چې دا وورم نو چې کله ودرېدم نبی علیه السلام باندې کله د وحی نه فارغ شو وحی نازله شوله نو قبله طرف ته مخ کو دا دعا وغوښتله چې اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرض عنا وأرضنا. معنی دا اللهم زدنا یا الله مونږ له زیات راکې ولا تنقصنا او الله مونږ له مکموي وأكرمنا الله مونږ له عزت راکې ولا تهنا الله مونږ مذلیل کوي وأعطنا الله مونږ له راکې ولا تحرمنا او الله تعالی مونږ محروم کوي واثرنا او الله تعالی مونږ لا دغه راکې دا ترجیح راکې په خلکو باندې ولا توثر علينا او اغیل ترجیح مو ورکوي په مونږ باندې وارض عنا او الله راضي شي زمونږ وارضنا او مونږ هم راضي کې په خپل رضا باندې ودا دعای او غختله او بیا نبی عليه السلام او فرمایل چې دا مخکنی چې کوم لس آیاتونه دي دا چې څوک لولي او په دې باندې عمل کوي نبی عليه السلام او فرمایل چې د دې کس لپاره جنت تل واجب شو چې د دې تلاوت کوي او په دې آیاتونو باندې عمل کوي نو د دې کس لپاره جنت تل دا واجب شو. قد افلح المؤمنون په تحقیق سره کامیاب شو مؤمنان. قد افلح المؤمنون په تحقیق سره کامیاب شو مؤمنان. افلح فلاح ودا فلاح څه ته ویل شي نو د فلاح معنی ده چې یو سړی د ټولو بدونه بچ شي او د ټولو تکلیفونو نه بچ شي. چې کوم انسان یو څیز نه غواړي د هغې نه بچ شي او چې د کوم انسان د انسان زړه غواړي
راحتونه خوشاله ټولې ته ملو شي وي ته فلاح ویلی شي چې د ټولو تکلیفونو نه انسان بچ شي او ټول راحتونه خوشاله ورته ملو شي د فلاح ویلی شي نو د فلاح دا معنا دا خو په دنیا کې ناممکنه ده انسان خامخا کو ډیر نیک انسان دی خامخا به د تکلیف را رسي او کو هیڅ تکلیف اومني خو چې د لکم نعمتونه الله تعالی ورکړي نو دغه نعمتونه خو ابدي نه دي کنه خامخا به دغه نعمتونه ختميږي بوډاتوب به خامخا راځي بوډاتوب دی نه غواړي بیماری به راځي بیماری دی نه غواړي مرګ به راځي مرګ دی نه غواړي نو دا خو د زړه د خواهش خلاف خبرې دي نو په دنیا کې دا د هیڅ چا دپاره ممکن نه ده او آخرت کې په جنت کې به دا معنا چې کوم دی ساده کراځي په مسلمانانو باندې چې دی په جنت کې څه غواړي ټول ورته ملاویږي چې کوم څیزونه نه غواړي د هغې نه وبچ کېږي هېڅ قسمه تکلیف په ورته نه ملاویږي د ټولو تکلیفونو نه به بچي او ټولو خوشحالۍ او راحتونه دا به ورته ملاویږي نو د آخرت په اعتبار سره د قد افلح المؤمنون دا حقیقي معنی شوله او په دنیا کې چې د کومو څیزونو نه انسان بچ د فلاح څومره معنی واقعه کېدل ممکن وي نو هغه واقعه کېږي مؤمنانو باندې چې کوم مؤمنان دي څومره سړی نیکي دوره به دی په خوشحالو کې ته به سکون وي ته به اطمینان وي اگر کو ته د ظاهري تکلیف ورسي خو دې په دې باندې پوهه ده چې دا زما امتحان دی او د دې نه وروسته به الله تعالی ماله د دې هغه بدله راکوي نو دې به هغه تکلیف کې هم خوشحاله دی د دې وجې نه وي چې ته به څنګه پېژنې چې یو سړی صبرناک دی یو سړی بې صبره دی یا د یو کس باندې امتحان راغی نو دا امتحان په ده باندې د ګناهونو د وجې نه راغلی دی نو دی الله تعالی عذابوي او که نه د امتحان اخلي د ایمان اوچتي وي دا به دې نه پېژنې چې کوم انسان باندې تکلیف راغی دی پای کې خوشحاله دی څه مطلب خوشحاله دی دی په دې تمه باندې چې الله تعالی به د اجر او ثواب راکوي نو دا امتحان د ایمان او په جنت کې د درجو د اوچتولو دپاره او چې کوم انسان جړه انګولا چغې چغاري او دغه رنګې غیر ویل شروع کړي نو دا په ده باندې د نیولو دپاره دا امتحان چې کوم راغلی د نیولو دپاره دا د ایمان د اوچتولو دپاره نه وي نو په مؤمنانو باندې تکلیف هم راځي پکې خوشحاله وي یاره د دې اجر به الله تعالی راکوي اطمینان ورته وي نو په دنیا کې هم د فلاح معنا دا چې د څومره څیزونو نه چې کوم د زړه نه غواړي د هغې نه بچ کېدل ممکن وي هغې نه به الله تعالی بچ کړي لکه عزت د انسان عزت چې کله انسان نیک وي او دې د الله تعالی سره تعلق نو الله تعالی دې چېرته نه بېعزته کړي د عزت امتحان په ده باندې الله تعالی نه راوړي د عزت الله نه مجروحه کوي نو دغه رنګ چې د کومو څیزونو نه په دنیا کې بچ کېدل ممکن وي نو الله تعالی به په دنیا کې بچ کړي فلاح به ته په دنیا کې ورسي خدای ناقصه معنی د حقیقي معنی دا په جنت کې نو قد افلح المؤمنون په تحقیق سره کامیاب شو مؤمنان اوس د دې مؤمنانو صفات دي چې کوم مؤمنان کامیاب شو صرف په نوم مسلمان کامیاب دی او که نه د لپاره څه صفات شته دی څه پیمانه شته دی د مؤمن دپاره الله تعالی وایي چې د لپاره پیمانه شته دی د خپل صفات دي چې هغه صفات پکې وي لکه د منظري صفت څه شی دی نرتوب دی چې په دې کې نرتوب وي نو خلک ورته منظري وي او چې نه دی په خپل لکه د ګیدړ د سوري خپل سوري نه یریږي دا خو بیا منظري نه دی نو دقه شان د انسان مؤمن هر چا ته خو مؤمن نشي ویلی د مؤمن خپل صفات دي چې هغه مؤمنان به کامیابیږي چې په کومو کې دا و اته قسمه صفات دا موجودي لومبنۍ صفت یې څه دی الذین دا هغه مؤمنان هم فی صلاتهم چې دی په خپلو منځونو کې خاشعون عاجزي کوونکي وي خاشعون خشوع دا سکون ته ویلی شي اطمینان ته سکون ته چې د زړه سکون ته مراد دی او د بدن سکون ته مراد دی چې د انسان زړه کې هم سکون الله طرف ته متوجه وي او د انسان په بدن کې هم سکون وي د ګیره او سر وغیره او لب کپړو سره لبې کول دا نه کوي بالکل اطمینان سره ولاړ وي چې دا دواړه خبرې په دې مونځ کې وي الذین دا هغه کسان دي هم فی صلاتهم چې د دوی په منځونو کې خدي په خپلو منځونو کې خاشعون عاجزي کوونکي وي خشوع کوونکي وي والذین او دا هغه کسان دي هم عن اللغو چې دوی د فضولیاتو نه معرضون اعراض کوونکي وي فضولیات
یو فضول کار خدا دی چې دغه په دنیا کې چې کوم محرمات دي نه الله تعالی کوم سيزونه حرام کړی دي نو هغه ته قطعا به نه ور نږدې کی دا غینه ځان بچ کول او دا غینه علاوه چې د یو کار نه د دنیا پیدا نه د آخرت پیدا د ذکر کول یا د خبره کول چې نه د دنیا څخه پیدا نه د آخرت څخه پیدا لکه زه تاسو له مثال درکم یو سړی دی هغه ټول رشغوي پوله والے ټول رزلګیا دي دا فضولیات نه دي په خپل رزق ګټي خو سړی په لار باندې روان دي شیره دا بنگله خوري راخسره دا چا جوړه کړی او د دې خبرې ضرورت نشته دي نو دا خبره بے فائدې ده د مؤمن صفت دا دي چې په لغویاتو کې فضولیاتو کې نه مبتلا کیږي دی مو د فضولیاتو نه خپل ځان ساتي چې نه د دنیا پیدا نه د آخرت پیدا والذین او هاگسان مؤمنان هاگسان دی هم عن اللغو چې دوی د فضولیاتنا معرضون اعراض کوونکي وي مخ اړونکي وي والذین او دا هاگسان دی هم للزکات فاعلون چې دی زکات ورکوونکي وي زکات د زکات یو لغوي معنی ده یو اصطلاحي معنی ده لغوي معنی د زکات پاکواله دی پاکیدل پاکواله او اصطلاحي معنی دا ده چې موږ تاسو کوم زکات ورکو یعنی په خپل مال کې په یو خاص مقدار یو خاصه حصہ د الله تعالی په لار کې صدقه کول د زکات ویل شي نو مفسرینو کې اختلاف دي خو اکثر مفسرین وایي چې دلته کې د زکات نه دک زکات نه دی مراد ځکه چې دغه زکات کم دی قرآن کې ذکر شوی دی نو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة یو ایتاء الزکات ذکر شوی دی او دلته کې الله تعالی ایتاء الزکات و آتوا الزکات نه ذکر کړي دلته هم للزکات فاعلون چې دی پاکون کی وی هم للزکات چې دی ورکون کی وی دی زکات لرا فاعلون کون کی وی نو دلته کې د زکات نه مراد ده چې تزکیه د خپل ځان ته مراد تزکیه د نفس چې دی خپل ځان د رذیل نه پاک کی رذیل څه معنی د کبر نه ځان پاک کی تکبر نه د ضد نه د عناد نه دغه رنګ چې کوم دی د کینې نه دغه رنګ چې کوم دی دغه نه د حسد نه د دې ټولو خبر دا کم رذیل چې دی د دې خپل ځان پاک کی تزکیه د نفس چې ورته ویل شي د صوفیو وجبه کې پیری موریدی چې ورته ویل شي پیر موریدی هم دک شي دی چې د رذیل نه پاکيږي دغه دغه تکبر نه وي تکبر نه پاک دغه چې کوم دی غرور او تکبر حسد کینه دا ټول خبره دا ختم شي نو د دې نه پاکېدل ته مراد دي او بعضی مفسرین وایي چې زکات ته مراد دي نو دواړه ته مراد کېدل شي والذین او دا ها کسان دي هم للزکات فاعلون چې دی زکات لره ورکوونکي وي یا خپل ځان لره پاکوونکي وي د رذیلونه والذین او دا ها کسان دي نو ګوره ډومبي صفت کوم ذکر شو الذین هم فی صلاتهم خاشعون په خپل منځونو کې خشوع کوونکي وي دویم صفت والذین هم عن اللغو معرضون چې دوی اعراض کوونکي وي د لغویاتو نه د فضولیاتو نه دریم والذین هم للزکات فاعلون او دوی ورکوونکي وي زکات لره د دریم صفت څلورم والذین او دا ها کسان دي مؤمنان هم لفروجهم چې دوی د خپل فرجونو د خپل شرمګاهونو حافظون حفاظت کوونکي وي د خپل شرمګاه حفاظت کوي خپل شرمګاه حفاظت کوي الا مگر علی ازواجهم سوا د دوی د بیبیانو نه چې د بیبیانو نه دوی خپل شرمګاهونو حفاظت په دوی باندې نشته دي او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان وي خلاصونه د دوی وینځه مراد دي چې وینځه او خپل بیبي د دینه د شرمګاه حفاظت نشته دی دې سره دی جما کولی شي د دینه دی خپل ضرورت پوره کولی شي او د دینه علاوه چې په نورو طریقو باندې دي نو دا ټول حرام دي دا ټول حرام دي اگر کو هغه د خپل بیبي نه په حالت تحیز کې پیدا او چتول ولي نه وي په حالت نفاس کې په دې کوم تر بیبي سره کورواله نشي کولای په حالت تحیز کې چې زنانه کپړې وي په دې حالت کې سره کورواله نشي کولای یا د زنانه ماشوم وشي سلوختی چې ته مونږ وایو په دغه سلوختی په ایامو کې چې کوم کې د دې وینه جاری وي نو په دا حالات کې سره موږ سړی کوروالی کې نو دی به
په دې آیات باندې عمل نه کوي د خپل فرج حفاظت کوونکی نه دی زنا ته مراد ده زنا یو سړی کی زنا کې مبتلا دی دې د خپل فرج حفاظت کوونکی نه دی نو دا د مؤمن صفت دی چې والذین او مؤمنان هغه کسان دي هم لفروجهم چې دوی د خپل فرجونو د خپل شرمګاونو حافظون حفاظت کوونکي وي الا علی ازواجهم سوا د دې د بیبیانو نه او ما ملکت ایمانهم او سوا د دې د وینځونه فانهم غیر ملومین چې بهشکه دوی ملامت نه دي پدې کې ملامت نه دي فانهم بهشکه دوی غیر ملومین ملامت نه دي پدې کې نه په وینځو کې او په خپل بیبیانو کې د دین د خپل فرج حفاظت اونګو دین حفاظت نشته دي پدې دی ملامت نه دي ګناګار نه دي فمن بتغا او چا چې تلاش کړلا وراء ذلك علاوه د دې دواړو لارونه د وینځي او د خپل بیبینه علاوه بل لارې تلاش د خواهش پوره کولو لپاره نو فاولئک هم دا خلق دي هم العادون د حد نه تیریدونکي هم دا خلق د شریعت حدود کراس کوي شریعت چې کومې پولې ایښي دي د هغه پولونه اوریدونکي دي والذین او مؤمنان هغه کسان دي هم لاماناتهم چې دوی د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو او معاهدو راعون خیال ساتونکي وي نو مؤمن یو صفت دا هم دی چې دی به د خپلې وعدې چې د سره امانت کېښودو د هغې امانت کې خیانت نه کول بلکې هغه امانت دا پوره ادا کول دا د مؤمن شان دی او امانت کې خیانت کول دا د منافق نشانی ده او امانت کو هغه مالی وي کوم حقوق الله چې دي یعنی فرض مونځ دی روزه ده حج دی زکات دی نو دا ټول د الله تعالی حقونه دي د الله تعالی امانتونه دي کو یو سړی مونځ نه کوي حج نه کوي روزه نه نیسي زکات نه ورکوي په د باندې فرض دي او دې دا نه کوي د الله تعالی په حق کې خیانت کوونکی دي او دغه رنګې چې کوم دی بعضې حقوق العباد دي د انسانانو حقونه دي نو هغه دې نه ادا کوي نو دې هم خیانت کوونکی دي ملازم خپل ډیوټي صحیح نه کوي نو دې هم خیانت کوونکی دي مزدور د 8 غنټو پیسې اخلي او دې 8 غنټې کار پوره نه کوي نو دې هم خیانت کوونکی دي دغه رنګ چې سره پیسې کې خودلې اصطلاحي امانت چوته مونږ وایو چې سره پیسې کې خودلې نو دغه هم په دغه طریقه باندې واپس کړي دا نوټونه هم نشه بدلولې بغیر دغه د اجازت نه زر روپۍ دي زر دا تا چا درکړي دا پیسې کې د امانت نو تو ورله بیا د بل د زر روپو لوټ نشي ورکولی دقه لوټ په واپس کړي او کو دا د بغیر دغه د اجازت نه دغه لوټ بدل کو دا تا امانت کې خیانت وکړو دقه لوټ په واپس کړي والذین او مؤمنان هم لاماناتهم دي د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو نو وعدو خپلې واده د یو طرف نه دي ته واده ویلی شي زه به ستاسو زړه ته درځمه دا واده شوله یو معاهده وي معاهده د حکومتونه چې د یو بل سره کوي جماعتونه پارټۍ د یو بل سره کوي نو هغې کې د دواړو طرف نه معاهده وي د دواړو طرف نه واده وي یو وي زه هم دا کار نه کوم بل وي ته هم دا کار نه کوي نو د دواړو طرفینو نه وي نو فرق پکې دا دی شکر چا معاهده ماته کړله نو چا چې ماته کړې ده او د چا معاهده چې ماته کړې ده نو دې په عدالت کې کیس کولی شي او که چا واده ماته کړله نو دې په عدالت کې کیس نشي کولی خو دیانتن دا سړی ډېر ګناهګار دی سړی ډېر زیات ګناهګار دی نو واده او معاهده کې دغه فرق دی چې واده د یو طرف نه معاهده د دواړو طرفونو نه وي دواړو طرفونو څه شرایط په شرایطو باندې هغې فیصله کړي زه به دا کار نه کوم بل وي زه به دا کار نه کوم زه به دا کار نه کوم ته به دا کار نه کوي دا معاهده شوله اوس د دې پاسداري کول دا واجب دی په انسان باندې چې دې پاسداري وکړي او که دې دغه واده ماتي معاهده ماتي نو دې سخت ګنهګار دی والذین او مؤمنان هغه کسان دي هم لاماناتهم چې د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو معاهدو راعون خیال ساتونکي وي والذین او دا هغه کسان دي هم علی صلاتهم چې دوی د خپلو منځونو یحافظون حفاظت کوونکي دي نو ګوره لومبي کې هم مونځ ذکر شو وروستو چې کوم دی صفتونو کې اخري بیا مونځ ذکر شو دا مطلب دا دی چې سړی خپل مونځ صحیح طریقې سره کوي
د دې د مستحباتو خیال ساتي، د دې چې کوم دی د فرایضو د واجباتو د زړه د خیال چې زړه توجه د الله تعالی طرف ته وي، بدن به اطمینان سره وي، صحیح طریقې سره دې مونځ کوي، نو دا نور صفتونه په خپله په دې کې راځي. ځکه مخکې مونځ ذکر شو، وروسته مونځ ذکر دی. اولئک هم الوارثون، دا خلق وارثان دي. څه وارثان دي؟ الذین هاگسان یرثون الفردوس چې دی وارثان دي د جنت الفردوس، هم فیها خالدون، دوی به همیشه د پاره په دې جنت الفردوس کې وي. اولئک هم الوارثون، دا خلق وارثان یعنی حقدار دي. وارثان څنګه چې د مورث نه کمال پاتې شي او دغه وارثانو ته رسیدل او د وارثانو په دې باندې قبضه راتلل دا یقیني وي، نو دک شان چې دا صفتونه په چا کې وي نو د دې کسانو به جنت ته تلل دا یقیني. ځکه دلته الله تعالی وفرمایل چې اولئک هم الوارثون، دا خلک وارثان دي، دا خلک حقدار دي د جنت. نو څنګه چې د مورث د وراثت چې دغه نه کمال پاتې شوي ترکه د هغې حقدار وارثان وي او یقیني وي، اگه چې پلار مړ شو دغه نه ځمکه پاتې شوله نو خامخا د وارثان به د حقدار وي او دغه ځمکه به دې ته پاتې کېږي او دا به دې میراث ګرځېږي. نو څنګه چې دا یقیني ده نو دکه شان د دې صفاتو والا مؤمنانو جنت ته داخلېدل یقیني دي. بس قد افلح المؤمنون، فتحقیق سره کامیاب شو مؤمنان. حکم مؤمنان الذين ها مؤمنان هم في صلاتهم خاشعون چې دوی په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي وي. والذین او هغه مؤمنان هم عن اللغو معرضون چې دوی د لغویاتو نه اعراض کوونکي وي. والذین او هغه مؤمنان هم للزکات فاعلون چې دوی زکات لره ورکوونکي وي. والذین او هغه مؤمنان هم لفروجهم چې دوی د خپلو فرجونو شرمګاونو حافظون حفاظت کوونکي وي. الا علی ازواجهم سوا د دوی د بیبیانو نه او ما ملکت ایمانهم او سوا د دوی د وینځونه فانهم غیر ملومین بېشک دوی په دې کې غیر ملومین ملامت نه دي. فمن ابتغى پس چا چې تلاش کړله وراء ذلک د دې دواړو لارو نه علاوه بل لار د شهوت پورا کولو دپاره فاولئک هم العادون دا خلق د حد نه تېرېدونکي دي. فاولئک دا خلق هم العادون د شریعت حدودو نه تېرېدونکي دي. والذین او دا هغه مؤمنان دي هم لاماناتهم د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو معاهدو راعون خیال ساتونکي وي. والذین او دا هغه مؤمنان دي هم علی صلواتهم چې دوی په خپلو منځونو یحافظون حفاظت کوي. اولئک هم الوارثون دا خلق حقدار دي. الذین هاگسان یرثون الفردوس الذین دغه کسان یرثون الفردوس دی وارثان دي د جنت الفردوس هم فیها خالدون دوی همیشه د پاره په دې جنت کې وي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.